ولعلها فرقت على السور ولم تعد بأجمعها في أول القرآن لهذه الفائدة. ولعلها سرا اپی سیبو یو سوال د هغې جواب ورکي چې کله دا الفاظ او دا اسماء الحروف دا د پاره د اعجاز د قرآن راغلی دي چې قرآن معجز دی ځکه د دې نه مرکب دی. پوهېږئ نو بیا خو پکار دا ده چې ټولې په یو ځای راوړی وی دا څومره اسماء الحروف چې راغلي الف لام میم راغلی الف لام میم را صاد وغیره دا به ټول په اول کې راوړو. پوهېږئ به خبره باندې نو دغه فایده به حاصله شوې وه چې اعجاز پوهېږئ دې کې هم دقې ته اشاره ده چې قرآن کریم هم دې نه مرکب دی او دې نه تاسو خپل کلامونه مرکب کوئ جزه مقابله وکړئ نو چې نشي کولی خو اعجاز ثابت شو چې یاره قرآن کریم معجز دی. بس دا خو چې ټول په یو دی راوړی دی نو دې وایي ولعلها فرقت. شاید دا شاید ځکه وایي چې دا خبرې خو ټول تاویلات دي که نه یقین سره نشي ویلی ښه پوهېږئ نو ولعلها شاید چې دا اسماء الحروف فرقت دا تقسیم کړلی شو علی الصور په صورتونو باندې په سوره بقره کې الف لام میم راوړو بل ځای بل راوړو بل ځای بل راوړو. ولم تعد باجمعها او دا اونشمارلی شو ټول په یو ځای فی اول القرآن د قرآن کریم په اول کې ولې لهذه الفائدة د وجې د دې فایدې د وجې ده کومه فایده اپی سے مخکې چې کومه فایده بیان کړله چې دای مفرد پکې سره راوړي دي سه ثنائی راوړي سه ثلاثي راوړي سه رباعي راوړي سه خماسي پوهېږئ او په ټولو کې تنبیحات دي مفردات ولې راوړي چې لکه د کلمې په دریو واړو اقسامو کې مفرد راځي. ثنائی ولې راوړي چې د کلمې په هر یو قسم کې که اسم فعل حرف دی ثنائی پکې راځي. پوهېږئ دا پرون چې کوم تنبیحات وي تنبیحا علی هذا او تنبیحا علی هذا پوهېږئ نو بیا خو دا تنبیحات نه راتلل هغې سره خو یې درې راوړي خو په دریو صورتونو کې نو چې په دریو صورتونو کې راوړی وی دا په یو ځای ټول راوړی وی نو بیا خو یې په دغه خبرو څه نه کوو دلالتو نو دا فرون چې کومې فایدې بیان کړلې نو که دا یې غونډ په اول کې راوړی وی او تقسیم یې نه وی کړی په صورتونو باندې نو بیا دغه پیدې نه حاصلېدلې او په دغې تنبیحاتو باندې څه دلالت پوه پې شولې نو ځکه تا ته وایي چې لعلها فرقت شاید دا جدا جدا کړلی شو په صورتونو باندې تقسیم شولو ولم تعد او نشمارلی شو باجمعها معنی بتمامها بجمیعها فی اول لهذه الفائدة د دکې فایدې د وجې نه پرون چې تېره شو مع ما سره د هغه نه فیه چې په دې کې دي څه دي پکې من اعادة التحدي اخو واپس صاحب یو ځل چیلنج راغلی او په یو ځای بس او دلته خو بار بار چیلنج دی ښه نو ته یو کس ته وایي وایي لکه مقابله کوي په یو ځای ورته ووایي پوهېږې د هغه سمې نه راځي خو چې په مخه ورته لیکې شابه 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 جو هغه وایي راشه اوس خو وکړه که نه په مخه راته لیکیا دی پوهېږې نو الله تعالی د طرف نه بار بار تحدي راځي سوره بقره کې راغله بل ورځ ګوره آل عمران کې راغی بل سوره اعراف کې راغی په مخه ده او بیا هم د چا سمې نو پته لګېږي چې دا کامل اعجاز دی ښه نو یو دا چې مع ما فیه من اعادة التحدي یو پکې تحدي بار بار دوباره کی وتکریر التنبیه والمبالغه فیه او تنبیه او مبالغه پکې بار بار راځي بار بار تاسو پوه نه شولئ به خبره باندې او دا فایده په څه کې نه حاصلېدله چې په یو ځای په ابتدا کې راوړی تاسو پوه شولئ به خبره باندې والمعنى ان هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف افي سب دې نه تاسو ته
اگر ترکیبی حیثیت بیانی معنی بداسی شي چې ان هذا المتحدى به مبتدا راو استلا فی سفسیر اوست او الف لام میم ولا خبر کو ها هذا المتحدى به دا کتاب د کوم بارکی چې د تحدی مقابله مطالبه تاسو نه کیږي دا الف لام میم ده الف لام میم ده څه مطلب یعنی دا مرکب ده د الف او د لام او د میم نه دا مؤلف ده د الف او د چا نو دا الف لام میم واپس په ترکیب کې څه واقع شي خبر به واقع شي خو تعویل به پکې وکي مؤلف من هذه الحروف الف لام میم معنا مؤلف من هذه نو مبتدا بول راو باسي معنا بداسي شي چې ان هذا المتحدى به دا کتاب چې دا غي بارک استاسو نه هغه بارک تاسو چیلنج کیږي مؤلف من جنس هذه هذا مركب ده جنس ده نه هذا المتحدى به في سبدا مبتدا ولا محذوفه مؤلف من جنس هذه الحروف ده خبر شو ده موجود ده خو الف لام میم کې بده تعویل کی یاد دې عکس وکا اویل مؤلف منها كذا اویل ده المؤلف منها نه ده په سبدا بد الف لام میم معنی شي دا بده نه دا به مبتدا کې دا او كذا یعنی کذا کی متحدى به ته اشاره ده سب بول راو باسي خبر بول راو باسي پوه مشوله نه اولنی ترکیب مبتدا محذوف خبر مذکور اوس په څه دلته مبتدا مذکور د الف لام میم ده او خبر ورلته د بار نه راو وستلو المؤلف من هذا کم کتاب چې مؤلف ته د الف او د لام او د میم نه دغه کتاب کذا یعنی المتحدى به دا متحدى به دی کو بشوله وقيل هي اسماء الصور وقيل اپس د پاول کې ویلو چې الف لام میم وسائر الفاظ التي يتهجى به پرونی ویلو بل ورس کنه سازونه خبرې نشولې هغه بارک ویلو اسماء مسمياتها الحروف دا سدي اسماء دي او د دې مسميات سدي حروف دي په بشوله دا الف نه مراد دا الف مسمى بس دک خپل حرف ته د لام مسمى خپل حرف ته د میم مسمى نو مسميات دغه حروف دي دا اولنې قول او د پنځ باندې راځي څه د پاره راوړل شي دي د تحدي د پاره خپل ورځي وې کنه یو تحدي بذات او یو په اعتبار د مبلغ سره دا او مخبر سره دا پوهیږه خبره باندې یو په اعتبار د ذات سره دا چې قران کریم ذاتن معجز زکه ده چې دا مرکب ده من جنس هذه الحروف د کومه چې خپل کلام تاسو جوړوي او تاسو یې مقابله نشئ کولای معجز شو کله دویم نطق په اسماء الحروف سره او تلفظ په دې الفاظ سره دا مختص ته هغه چا پوری شغله کتابت او خط او داسې زونه ورزي او د امین دا خبره مستغرب او محاله ده نو دا بل د اعجاز بل د غشنو دې د پاره راوړل شي د دې نه علاوه نور اقوال به دې راوړي چې د الف لام میم نه مراد څه دي پوهیږئ خو هغه ټول قیل سره راوړي ځکه د دړم باندې قول د پنځ باندې راځي هو دویم قول قیل هي اسماء الصور چا ویلي دا د سوراتونو نمونه دي د کم سورت اول کې چې کم اسماء الحروف نراغلي دي بس هغه د هغه څه ده نه الف لام میم د سوره بقره نوم ده نقیل هي اسماء الصور وعليه اطباق الاكثر او بدی خبره باندې چې دا تسمیه د پاره دی او دا نمونه دي د دې سوراتونو په دې باندې د اکثر سره اتفاق سمیت سورتنا مسما شو بها په دې سره سمیت سورتنا بها په دې الفاظ سره په دې اسماء الحروف سره او اشعارا تعالی خبر درکې چې بانها کلمات معروفه الترکیب چې دا سورتونه نه دي دا داسې کلمات دي چې معروفه اے د دې سورتونو او د دې قران ترکیب سند ده ناشنا نه ده خ معروف ده نفلو لم تكن وحيا من الله کدا د خدای د طرف نه سنوي
نو لما تتساقط مقدرتهم د دې قدرت په نو ګرځیدل دون معارضتها د مقابلې نه مخکې ها اے د مقابلې نه مخکې به دي پوښولې مطلب دی به د مخکې نه ورزيدلی نو پیل شي بنو بلکې مقابله ته راوړاندې شي ها خو فتح ولګېدل چې دا د الله د طرف نه صدا وحی نه اشعارا یو دا خبرداري دی چې بانها کلمات دا سورتونه داسې کلمې دي چې معروفه الترکیب دا قران کریم دا سورتونه داسې کلمې دي چې معروفه الترکیب آشنا ده ته وګوره د مرکب دی مواد ته وګوره دي اصول ته وګوره دي بسایط ته وګوره عمدک حروف دي کنه نفلو لم تكن كذا نو وحيا من الله نو لم تتساقط مقدرتهم د دې قدرت مقدرتهم مصدر میمی ده نو بغردل د دې قدرت دون معارضه هذا مقابله او د معارضین مخکې ها او راشه قدرت خود دي وردل ثاني منتفی د قدرتي نه اول منتفی شو ها اول څه شي ده د الله د طرف نه وحی نکیدل منتفی دی معنی وحی شولا وحی تاسو پوه شئ نو ما ته ګوره دې صورت کې هم اعجاز راغی او د مخ کی صورت کې هم سو خو هغه صورت کې په اعجاز باندې د دې دلالت د بذات او مقصودا نوها او دلته بذات او مقصود خو تسمیه ده خو د صورت نوم ده په دویم نمبر کې په اعجاز دلالت نو ځکه هغه قول راجح هو د مصنف په نسبانه ده ځکه قیل سره سکړل نه پوهیږي واستدل عليه اپیسو دی قول باندې چې کوم دلیل نیولې شوی دی اک دلیل را نقل کی چونکه دلیل کمزور دی نه ځکه استدل په صيغه د فعل مجهول سره راوړل پوهیږي دا د تمریز کلمه ده د دې قول تمریز او کمزوروالی ته اشاره ده چې دا کمزور قول دی دغه ما ته ګوره افیسو دا الف لام میم او دک شان دا نور اسماء الحروف دا بیا مبهمی یا بغیر مبهمی پیسه پوهیږي مبهمه معنا دلالت په معنا باندې کی یا به نکی سو صورتونه شو اے دا بیا مبهمه وی یا به نو زدا غیر مبهمه به تراوالو کدا غیر مبهمه شي یعنی دا په معنا باندې سو نکی دلالت او نکی نو درې خرابې وراشي سو خرابې او درې محاله وراشي او درې محاله چې د کم سیز راتللو پته لګيږي دا سیز محاله ها دا به پرې دی پوهیږه خبره ما کدا مبهمه نشي او دا په معنا باندې سو نکی دلالت نه پیسه په دې سره خطاب دا به دې سره خطاب شي لکه محمل سره خطاب او ته چې خطاب کوي نه د خطاب تاسو تعریف کوي توجیه الکلام نحو الغیر للابهام کنه چې بل په پوه شي نو دا خو ته مبهم په محمل سره زګي په صرف خطاب کنه په محمل غصه مخاطب پويږي نه د دې خطاب څخه فائدہ راوړل دا خو یو عبث غوند کار شو نه پويږي به خبر او دا به دې شي چې په صرف تکلم د زنجي د عربي سره تکلم د زنجي په صرف پښتون زړې هغه لګیا شي عربي ته ویږي یا انګریزي والا عربي والا ته یا عربي والا ته مونږ ته چې مونږ له عربي نه راځي نو دغه خطاب څه فائدہ شته نه پوهیږي یوې جبه والا چې د بلې جبه والا سره خبرې کین هغه وایي دا دې اسی ولګي دا بسینه دا ملیشا والا چې کله کله راشي بیان شروع کین سړي دا مجد دې سي کیږي انور دا غي خصم مطلب نو دې سي هغه چې مونږ ته وګورئ دا بدیه سي چرته لګي انور د مونږ خبرو خو صحیح مطلب نه تاسو په وښولې نو دا خو دې شو لکه تکلم د زنجي د عربي سره او تکلم د زنجي د عربي سره د دې تکلم فائدہ نشته ده ځکه فهم ناراضي ولکه نه پوهیږي نیو خرابي بازار شي دویم اپیسه ټول قران به هدایت او بیان نشي او قران کریم خو ټول بیان او هدایت پوهیږي به خبره ولې اپیسه قرآن کریم بکله هدایت کیږي چې ته خو به معنا پوهیږي کنه ټول قرآن کې د الف لام میم هم ده کنه ده د الف لام میم صاد وغیرہ پکې دي کنه دي نو دا حصہ خو به څه نشوله
دا خو بیان او هدایت ځکه نشول چې تعالی معنا نه درځي ته په مفهوم او په مطلب نه پوهیږي نه دا به څنګه بیان شي او هدایت او درېمه پیسه په دې سره به تحدي ممکن هم نشي تحدي به ممکن نشي ولې به ممکن نشي چې هغه ستا مقابل په پوهیږي نه سره نارد نه به څنګه مقابله مطالبه وکړي اوس یو سړی دی او هغه یو سیس کړی نه دی ته راځه ما سره دې کې څه وکړه مقابله وکړه هغه دې په شي سره پوهیږم نه ما نه سره دا مطالبه کوي نه پوهیږي نه یا مفهمه دي یا غیر مفهمه شي نو دا درې خرابه دا درې محالات نو دا خو محالات دي دا د چانه چې لازم شو هغه شی محال نه غیر مفهمه خو نه دي مفهمه دي ها سری صدې پورې لاړ شي واستدل دلیل ولې شوی دی علیه په دې قول باندې چې بانها دا اسماء الحروف لو لم تكن مفهمه کدا مفهمه معنی دا الله علی المعنى نشي نکان الخطاب بحدیث رب خطاب داسې شي کل خطاب مهمل سره چې څنګه خطاب کوي پوهیږي به خبره باندې او التکلم بالزنجی معا او دا به دي شي لکه زنجیر لسانی زنجی او لغت ته هغه زموږ چې پښتو دا وغیرہ ها د چا سره د عربي شخص سره ها د اړومبي زنجی نه د دینه به زنجی سړی نه علي د دینه به زنجی لغت واله ها د تکلم په سړی زوګنه کې ها تکلم په سبا نه کې په لغت زنجی او مع العربي دا غینه به شخص عربي واله دغه د لغت عربی سره خبرې نه کیږي د لغت عربی والا سره خبرې کیږي نه پوهیږي دویم ولم يكن القرآن بأسره بيانا وهدى قرآن کریم به تمامه بیان وسنشي هدایت او سلو درېما ولما امكن التحدي به په سبب سره تحدي وسنشي ممکنه تحدي خو به اله ممکنه کیږي چې تکم سیز بارہ کی تحدی او د مقابله مطالبه کې نستا مخاطب به پاغي پويږي اوس په څه و ان كانت مبهمه کدا څه شي مبهمه شي ها نماته ګوره په مبهمه کې با لومبي دو سورتونه والو سبوالو ما ته ګوره د دې الف لام میم او د دې سره چې کوم دا نور ملګری دي اسماء الحروف کدا مفهمه شي یعنی دا معنا لري نو د دې هغه معنا هغه مفهوم بسي هغه به نیابه د سورتونه یا به دا څه مطلب دا به د سورتونو نمونه شي جو دا معنا شو لکه زید ستانوم د جوته د زید معنا یې کنه په یوه به خبره باندې د کوم سورتونو چې په اول کې راغلي بس دا د اکی سورتونو څه شلو نمونه شو دغه سورتونه معانی او مفاهیم شو په بشوله او دا به القاب شي څه شي او یا بد دین علاوه واخلو سورتونه بناخلو د سورتونو نه علاوه بل معنا به واخلو نه بل معنا چې اخلي ناغي کې د تپوس کوم غبل معنا بسی نا غبل معنا بیا هغه چې دا اسماء الحروف دا غیده پاره په لغت عربی کې وضع شوی دي او یا به هغه سیز مرادی چې دا اسماء الحروف دا غیده پاره د لغت عربی نه علاوه په بل ژبه کې څه شوی او دا دواړه شی قصدي باطل دي دا یو متعین شو چې دا د صورت نوم دی نه پوهیږي به خبره ها کدا مفهمه شي نو صورتونه شو اولا دوا یا خو بترنا دا صورت واخلي دا به معنا او مفهوم شي جو دا خو زمون مقصد دی او دعوا ده جو زمون دعوا ثابت شولا یا بد دین علاوه اخلي نه چې علاوه اخلي نه علاوه کې نه تپوس کوم دا علاوه معنا د اسماء الحروف بسی دا بیا هغه معنی چې دا اسماء دا غي د پاره په لغت عربی کې وضع شوی او یا به هغه معنی واخلو چې دا اسماء دا غي د پاره د لغت عربی نه علاوه په بل ژبه کې وضع شوی او ما ته ګوره مونږ چې وکتل په لغت عربی کې خو الف لام میم ها اخو سمانا ده پاره اسم نه دی وضع شوی او د لغت عربی نه علاوه لپاره نو اخو قران کریم ټول عربی دی چې عربی دی نه څنګه تبه چې کوم دی نه دا غینه داسې معنا اخلي چې هغه لغت عربی والا بني دا خو کېدل نشي نو هغه خبره متعینه شول چې دا څه دی
اسماء والصور دی ګوره عبارت ته وان كانت مبهمه او کدا الفاظ او د اسماء الحروف مبهمه شي فاما ان يراد بها یا مراد په دې سره الصور التي هغه صورتونه شي هي چې دا صورتونه مستحلها هغه زید استحلال د دې ده ها زید استحلال څه مطلب استحلال ویل کېږي رفع الصوت ته ما ته ګوره ته چې په الف لام میم سره आवाज پورته کوي نو دا صورت نه ده د صورت اول په دغه ځای کې به ته په الف لام میم باندې आवाज سکے نو دا صورت څه شلو مستحل شلو یعنی موضع الاستحلال شلو په دې صورت په اول کې به دې باندې आवाज سکے پورته کوي الا انها القابها بنا بدی چې دا به شي القاب نمشي او لقب سي هغه مشعری په مدح سره کنه هر لقب چې دا چا لقب دی نو داغه مدح ته بګیسي اشاره نبی صاحب الف لام میم چې د سوره بقره نوم شو نو دا لقب شول او دی لقب کې د بقره مدح ته اشاره شوله چې بقره ګوره د الف او د لام او د میم نه جوړه ده دا نوم د خود دینه نو تاسو خو چې د دینه جوړه ده نو خو آشنا شول تاسو ولې نشئ جوړول دینه اعجاز راغی نه اعجاز صفت مدح دی کنه یا خوبت مراد صورتونه او غیر ذالک یا بد صورتونه علاوه والثاني باطل او دا دویمه خبره دا علاوه چي دي دا باطل ده ولی لانه اما يكون المراد یا خوب مراد ما هغه وضعت چې دا اسماء الحروف وضع شوی دي له دا غیر لپاره په لغت نو دا صورتم نشي غستله ځکه وظاهر انه ليس كذلك ظاهر دا چې الف لام میم په لغت عربی کې د اشی لپاره مو لاندې نه کې اشاره کړې لانه لم يوضع الف لام میم په لغت العرب لشيء د اشی لپاره مو او یا بترنه مراد هغه چې دا وضع شوی دي دا غیر لپاره په خو په لغت عربی کې نه او په غیره یا د لغت عربی نه علاوه په بل نو هو باطل دام صدا لأن القرآن انزل على لغتهم قرآن کریم خدا چا په لغت راغلی نه غیر عربی والا وسنګ د قرآن الفاظ د معنا د پاره وځي ایجبا زما ده او ځکی به بل لغت والا د څه خو کېدل نشي نو قرآن کریم خټول سره عربي دی نه عرب به وځي د یو معنا د پاره نو غیر عرب خدا لقوله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بلسان عربی قرآن کریم داسې لغت سره راغلی چې هغه عربي ده او واضح عربي ده نفلا يحمل نبشي حمله ولیکيږي علامه په هغه سبانه لیس په لغتهم د الف لام میم نه هغه معنا نشي غسل چې هغه لغت عربی کې نه او د عربو په لغت کې نه د بل چا په نو هغه خبره ثابته شوله چې دا د سوراتونو سری تاسو په شولې په ها لا يقال سربا يوسو منو اراوړي صدر اراوړي په دې شکو کې ثلاثه باندې د درې شکونه جوړ کړل سلورم خدای د دلیلو د یا به مبهمي یا به که غیر مبهمي نو درې خرابه راځي یو شک هغه اکه مبهمه شي نه یا به د صورت نه یا به د صورت نه علاوه کې ورته د ذکر کړل او یو په غیر مبهمه کې دا درې واړه شکوک نه دي نو دی وی دا نه منم دا نه منم په یوه خبره باندې اے باوجود د دین چې الف لام میم به غیر مبهمه معنا به خو کته چې دا خرابې راځي تکلم د زنجیر عربي سره یا خطاب په محمل سره یا بټول قران هدایت نشي یا بټول قران سره تهدیم ممکن یو خرابین ناراضي غیر مبهمه یو خرابین ناراضي نو دې هغه منو را نقل کی خو په لا یقال سره سره چې دا دې اونو ویلې شي دا دې او کاتب اخر کې چې کوم دین لئن نقول چرتراشي هغه به دې لا یقال جوابها خدا زړې خبرې بیا دې ساته سبق شروع دی لاستان څخه